بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من نجاة؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. ترمذی شریف روایت ته حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی ده. دای فرمی چې مود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه می پوښتنه وکړه چې یا رسول الله نجات پکې می خبرې شیدا. هر سړی دا وړي چې د نجات خبرې کی وي دي چې یو انسان ته نجات میلاو شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې خبرې ورته کوي چې په دې شي نجات ته د انسان دی پوره. املک علیک لسانک، خپل ژبه په کنټرول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې د منافق انسان ژبه د زړه نه مخشي او د مؤمن انسان ژبه د زړه نه ورسته. منافق انسان ژغېدو کیږي نه بعد سوچ کوي، مؤمن انسان پهله پړه شي سوچو کیږي نه بعد د ژغېدو کوي. او دومره خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ولیسعک بیتک، تو دې پر د خپل کیر کافی وي. یعنی مقصد دا چې په کیر شي زیات وخت روا بهر د دغه سی فضل شریدونه غب شپ نه یا په مارکیټه بازارې شي نوستینه دینه ځون بچکوا ځکه چې قسمه قسم فتنې دي دینه انسان محفوظ. او دریمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نجات پر ورته کوي چې وقت علی خطیئتک، په خپل ګناه باندې الله رب العالمین ته ژړو کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بل حدیث کې فرمایي چې کیم انسان په دنیا کې ګناي نه کوي او خندو زندگی تیرای دا په آخرت کې جهنم ته چې کله راونی په ژړو باندې راونی. الله دې عزت استعمال کړي. امين. الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. بروم دې پرودو کې چې الله دې خیر رحمت ور یا رب العالمین بران رحمت رحمت کرم من افسر یا الله دې مش ګناه تمام رحیم و کریم ذاتی مهربان ذاتی خیر رحمتنا فمجن نزل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما كانت وينشر رحمته وهو الولي الحميد وصلى الله